السلام علیکم. نئی ویډیو سره تاسو غلکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو مینوالو، څنګه چې تاسو ته پته ده سیلاب راغلی و، د هغه سیلاب د وجې په کوهستان کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخته شوې وه چې 15 وروڼه په اوبو کې ګیر شوي. هغه 15 وروڼه 15 ګنټې مسلسل په هغه کاڼي باندې ولاړ دي، د حکومت ته انتظار کوي چې اوس په راشي او موږ به بچ کړو. دوستانو هغه 15 وروڼه په اوبو کې لاړل، په اوبو کې غیب شول، اوبو ګیر کړل او په هغه اوبو کې بیا ډېر زیات په بد حال سره وفات شول. دوستانو د هغه 15 بچو مور د هغه 15 بچو د مرګ د خفګان د لاسه هغې ته اټیک وشو، په هسپتال کې ډېره زیاته په بد حال باندې وفات شوله. مور یې د خپلو 15 بچو غم په زړه باندې ونه زغمو او هغه 15 بچو په غم کې مور ډېره زیاته په بد حال سره په هسپتال کې وفات شوله. دا واقعه څنګه رامخته شوې وه دوستانو؟ مور ته یې کومې بیماري لګېدلې وه، مور یې داسې کم غم کړی و. د دې پوره معلومات تاسو ته دلته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، نشان ورڅخه خامخا ووهئ. زموږ هر یوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو مینوالو، څنګه چې تاسو ته پته ده سیلابونه راغلي، سیلابونو ډېره زیاته تباهي کړې وه. په هغه سیلابونو کې په کوهستان کې یو ډېره زیاته افسوسناکه، یو ډېره زیاته دلخراشه واقعه رامخته شوې وه چې 15 وروڼه وو چې په اوبو په منځ کې ګیر شوي وو. هغه 15 وروڼه په هغه اوبو کې ډېر زیات په بد حال باندې وفات شوي وو. دوستانو هغه 15 وروڼه چې په اوبو کې ګیر شوي وو، د هغه اوبو ګیرونه بس هغه ډېر زیات په بد حال باندې وفات شوي وو، خو بیا د هغوی لاسونه نه میلاوېدل. اوس په سوشل میډیا باندې یو خبر ډېر زیات تیزۍ سره خپور شوی دی چې د هغه 15 بچو مور د هغه 15 بچو د مرګ د خفګان د لاسه هغې ته اټیک وشو، خو هغه اټیک یې په زړه باندې وانخیستو، منظور یې نه کړو او هغه نه منظورېدو په وجه باندې هغه 15 بچو مور ډېره زیاته په بد حال سره وفات شوله. دوستانو الله تعالی دې دغه مور وبخي، الله تعالی دې هغه 15 بچو مغفرت نصیب کړي. د بچو غم ډېر زیات زورور وي، الله تعالی دې دغه پلار ته خیر کړي. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، نشان ورڅخه خامخا ووهئ. زموږ هر یوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.